زدیو بندیم مانا کی نپاق لارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا سروا چین خل پنگا او کلا دنیا پتا بکڑ متنگا بشک دنیا پتا بکڑ متنگا اے ما سرواچ نخل پنگا او کنا وربا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زما ګرانو عزتمندو ګرانو محترمو یقینا تاسو په دې دلته چې کوم اړه ده چې ان شاء الله د دې کومه مسله مخه ته راغلې وه د وابیانو سره تاسو وکتل چې مونږ دلته وابیان راغلل او د هغې نه پس چې کوم دي مونږ هلته یو پرامن ځای ته د هغې ځای کې یقینا ذمهداري یې واخیسته هلته مونږ لاړو تاسو په خدای یقین وکړئ مونږ تقریبا 2.5-3 غنټې خبرو شو والله العظیم که د وابیانو سره په میدان د مناظر کې دومره مسلې ګرانو محترمو یقینا مونږ ورته هلته ووایو چې ګوره دلته د دعوې جواب دعوي مجلس دی انشاءالله العزیز دعوه به دلته ولیکو جواب دعوه به ولیکو مونږ پر امن ماحول کې انشاءالله مونږ د امن خلک یو څلور به تاسو شي څلور به مونږ شو انشاءالله مناظرې ته علما مشران راوغواړو انشاءالله ستاسو چې په کومه عقیده په کومه نظریه باندې ستاسو شک او شبهه په هغې باندې به خبرې وشي ملګرو ته به د ویډیو په ذریعه باندې انشاءالله هغه ثابت شي او ښکاره شي والله العظیم دې چې کومه موضوع چې سوي وي هغه په میدان د مناظره کې نه لیکو استوا علی العرش دا مسلې وي بل چې کوم دي یقینا دوه درې خبرې مخې ته راغلې وي خو په میدان د مناظره کې یقینا چې هغې بالکل لیکلو ته تیار نه زمونږ ورسره خبره په دې باندې وشو هغې بیا په دې باندې اقرار وکړو چې یقینا بیا به داسې خبرې مخې ته نه راځي خو دا مونږ ټولو ملګرو ته یقین دهاني ورکړو چې انشاءالله العزیز مونږ الحمدلله علماء حق علماء دیوبند الحمدلله سرپرستي او زیر سرپرستي الحمدلله په ضلع 400 باندې دا زمونږ علماء دیوبند الحمدلله زمونږ استادان شیخ العزیز حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه حضرت مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب حضرت مولانا پیر حزب الله جان حقانی صاحب الحمدلله دا زمونږ مشران دي یقینا د دې د سوري لاندې انشاءالله العزیز د خپلو دغه خپل عقاید او نظریات او خیال ساتو انشاءالله زمونږ چې کوم طرف نه راغلي وو نوجوانان احناف الحمدلله علماء دیوبند طرف نه راغلي زمونږ استاد محترم سلطان المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد نظیم محمودي صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې د طرف نه راغلي والحمدلله که بیا تاسو ته مسله راغله انشاءالله العزیز دا ستاسو خادمان د شپې د ورځې به تاسو ته انشاءالله په دې باندې حاضر وي انشاءالله العزیز الله پاک دې موږ ته په خپلو عقایدو نظریاتو باندې مصروفوالی نصیب کړي او دته روزانه یو وابي دا قسمه مسله کوله چې په مخبره کې تلاوت دا ناجایز ده او بدعت دی حالانکه دا حضرات صحابه کرامو دا کړي دا تلاوت دا غینه ثابت دی یو جایز مسلې ته بدعت ویل دا چې دینو په کوم اصول باندې دي صحابي باندې د بدعت ټاپه لګي بل چې دینو دویم نمبر روزانه به وسره یو مسله به چېړل چې په مخبره باندې سړی زی درود شریف بنوي دا څه کوي درود شریف بنوي دا غي ثواب بچاته بخینه دا وابیان دی عمدغه نوې مسلې روزانه دا چېړل کوي مخکې ورځو کې هلته په شابله کې دا خبره وکړه چې د مقبول استاذ ته مونږ راغلو ډېر په هغه سره ستا د عزت ممکن ساتو دلته کې وابیانو په دې کتاب باندې دروغ ووې دروغ یې پې ووې ما ورته مکتبې نه زر نوي کتاب راغوستو ما ورته وې دا ټکې داسې دی که دا داسې نو زما شکست تاسو فتحه الحمدلله ما ورته شي ثابت کړو مونږ نن مونږ وایو چې دوی د امتي په قول باندې دروغ وایي سبا به د پیغمبر علیه السلام او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حضرات صحابو او د الله په خبرو باندې هم دروغ امت ته وایي او امت به ګمراه کوي حدیث خلکو ته نوم اخلي نوم خو یې ډېر خوږ دی قرآن اخلي او حدیث نوم اخلي مونږ یې منو که نه منو په سر سترګو خو ترجمه به مونږ د وابي نه منو ترجمه او تشریح به مونږ د وابي نه منو ځکه وابي په قرآن باندې په حدیثو باندې دروغ وایي په کتابونو باندې دروغ وایي او راشه دا ماله کتاب راکه نن یې په دې کتاب باندې دروغ وایي چې دا د نن نه په څو سوه کاله مخکې دا کتاب لیکلی شوی دی او په یو عبارت کې را سره روان شو او داسې یو عبارت یې ووی ما ورته وی دا ټکي بې ده ما ورته وی دا ټکي فی ده هغه وی نه بې ده ما ورته وی فی ده هغه وی نه بې ده ما ورته وی راځه زما چې دی نو شکست او ستا فتحه که تا ټیک ثابت کړه راځه نن به راسره د شکست او ته زه واقع شو دا مې چې ورته ووی وی راغواړه کتاب چې د مکتبې نه مې نوي کتاب راواغېستی رشیدي مکتبې نه الحمدلله په هغې کې مو ورته دا ټکي مو ښو چې هلکه دا ټکي فی لیکلې شوې ده او دا بې نه ده راشه دا کرله مې درته وکړې ده دا فی ده که بې ده هلکه دا ګانو پوهېږې په قرآن هلکه فی ده دا صرف د دوی هغه په میدان کې مې یو غلطۍ روغ کو داسې چې دی کله دی مونږ سره په میدان کې کینې او قرآن پیش کوي بیا په قرآن دروغ وایي چې کله حدیث پیش کوي بیا په حدیث باندې دروغ وایي او خلکو ته وایي مونږ سره قرآن دی او مونږ سره حدیث دی قرآن او حدیث نشته ټوله دوکه ده الحمدلله مؤمنانو وروڼو تاسو ټول مطمئن اوسئ څه قسمه مسله راځي زما ردی صاحب او زما نمبر لیکئ مونږ الحمدلله د شیخ ادریس صاحب شاګردان دي
مونږ الحمدلله د مفتی ندیم صاحب شاګردان یو مونږ د مفتی عبدالله شاه صاحب شاګردان یو د هغې زیر سرپرستی کې مونږ الحمدلله دا کار کوو د مسلمانانو د اطمینان دپاره جنګ د ګړو دپاره نه په چا باندې نه وردانګو هېڅ هم نه صرف کتاب پیش کوو چې هلکه تا غلط وي او ما راته ثابت کړو انشاءالله داسې به کوو که نه مطمئن به اوسېږو د خپلو علماو سره به رابطه ساتو خپله مزدوري کوئ انشاءالله خدای دې له ښه ډېر رزق درکړي الله جل جلاله دې د ټولو په چنچو کې او د ټولو په کاروبارونو کې او په هر څه کې ډېر برکتونه واچوي خدای دې ستاسو د ټولو بچي د دین کلک خادمان جوړ کړي کریم رب دې زموږ د دې علما کرامو دا چې څونه دلته راغلي دي ستاسو په دې مسله کې الله دې د دې د ټولو حفاظت وفرمایي دغه کاکا له دا ټول څونه بلډینګ والا دي الله دې ټولو له ډېر لوی اجرونه نصیب کړي او کریم رب دې زموږ د عقایدو تحفظ وکړي غیر د غلطو عقیدو نه وساتي الله مونږ د مال د دشمن نه د جان د دشمن نه د اولاد د دشمن نه د عقیدې د دشمن نه محفوظ وساتي اول وته الله هدایت نصیب کړي که هدایت په قسمت کې نه وي کریم رب خیر رسوي کړي وصلی الله تعالی علیه